د ګاونډي هیواد د افغانستان پولیس سره په یوه سرحدي سیمه کوډاخیلو کې د افغان تجارتي لارې ګوسړۍ د بندش خلاف جرګه شوې ده چې پکې د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومن هم ګډون کړی دی. په جرګه کې حاجي طاهر اکبر، ډاکټر حیات تفسیر مومن، سید قهار ملک، حاجي کبیر، سلیم خوګاخیل، فضل خالق او رحیم ګل وینا وه چې د ګوسړۍ د لارې بندش سره ولس ته بلها ستونزې رامخې ته شوي دي او د پولي په دواړه خیزه مومن قبیلې آباد دي. د چا چې یو تر بله رشتې هم دي. د لارې د بندش په وجه د سختو ستونزو ښکار دي. جرګې ته د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومن وینا وه چې ټول قوم د لارې پرانیسته غواړي، د کوم سره چې حکومتي فایدې هم تړلې دي. دوی وایي طالبه دا ده چې دا لار دې راته کولاو کی او سره د دې چې دغه که دا نارګي لار ده او که دا بره دالته ده ما ته دې په دې کې دروازې کي بین الاقوامي مسله ده د حکومت او د هغې او د دې دا به دوی کوي هغه لارې غواړم او دې سره زما ژوند تړلی دی. زما خوګاخیل، دورخیل او ماماخیل رور چې دی دا قوم دوی ته مکمل په دستي بنیادونو لار غواړو چې ته اجازه میلو شي خپل ځای ته ځي راځي. دوی وویل چې 2 اونۍ پس به بیا د کوډاخیلو په مقام درانه جرګه کولی شي چې به پکې د سیمې ګڼ شمېر مشران هم ګډون کوي. د دوی وینا وه چې د ګوسړۍ د لارې د پرانیستې پورې به احتجاج روان وي. په جرګه کې د بایزو او خوایزو مشرانو هم ګډون وکړو. په دې موقع د سکوټي هم کلک ګامونه پورته کړی شوي وو. د مومن قبایلي ضلع نه د اباسین ریډیو نیټورک لپاره ګل محمد مومن.